د قربانۍ دپاره څلور شرطونه دي چې دا څلور شرطونه په کم یو کس کې موجود دي نو قرباني پې واجب ده فرض ده او چې دا څلور شرطونه کې یو شرط هم نه وي نو قرباني به بیا واجب نه ده مطلب دوه شرطونه په چا کې شته دوه کې نشته درې شرطونه شته یو نشته نو قرباني به بیا واجب او فرض نه ده خو چې په چا کې څلور شرطونه وي څلور خبرې په کم یو انسان کې دا څلور راجمع شوي نو قرباني په دې انسان باندې فرض ده واجب ده اوله شرط هغه دا دی چې دا به مسلمان باندې قرباني فرض ده په کافر باندې قرباني نشته ځکه خو الله نه مني هغه پیغمبر نه مني نو قرباني به څه وکړي نو اوله شرط دا دی چې مسلمان به دویم شرط دا دی چې آزاد به غلام بنئ اوس غلامان نشته په مخته ځمکه باندې تمام خلک آزاد اوسېږي نو دویم شرط دا دی چې آزاد به دریم شرط دا دی چې دا به مقیمي مسافر بنئ په شرعي سفر باندې تله یو زمونږ عرفي مسافر دی په سعودي عرب کې اوسېږي 2 کاله شوي 3 کاله هلته وشي دغه رنګې کال 2 وشي هلته نو چې هغه څه پیسې ورسوي نو هغه به قرباني کوي خو کوم مسافر چې شرعي مسافر دی داسې مسافر دی چې 78 کیلومتر نه مزل سیوا کوي او د دې نیت د 15 ورځو نه په کمه باندې یو ځای ته لاړ شي نو په داسې مسافر باندې بیا قرباني نشته او کم یو کس مقیمي نو قرباني به فرض ده چې په کور باندې نو دریم شرط دا دی چې دا به مقیمي مسافر بنئ څلورم یو اهم شرط یو اهم مسله هم ده چې ذو مال و ذو نصاب چې دا کسب د مال والا دا به خاوند د نصاب نو په دې سړي باندې بیا قرباني فرض ده په دې سړي باندې بیا قرباني واجب ده او چې مال وسنۍ نو قرباني به بیا نشته چې غریب نو قرباني به نشته څومره مال به ورسوي تقریبا په دې نن دور کې د 52 تولو سپین زر حساب چې وکړي نو دا 1,57,500 روپۍ چې دا چا څه ورسوي نو قرباني به واجب ده او چې دینو څه کمی نو بیا به نشته خو د دینو څه سیوای نو بیا به واجب ده یا څه دغونه پیسې ورسوي قرض به نشته یا داسې کورې چې په هغې کې دا اوسېږي او بل کور داسې چې هغې په کرایي ورکړي یا د کاروباري خو به هر حال چې د دومره پیسې داسې برابرېږي چې 1,57,500 د یار دینه سیوا دي نو په دې سړي باندې قرباني کول فرض دي واجب دي به او چې قرباني ونه کړي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي وی فرمایل چې کم یو کس باندې قرباني واجبي کم یو کس باندې قرباني فرض یا قرباني ونه کړي نو بیا دې زمونږ عیدګاه ته زمونږ جومات ته دې نه راځي دا څومره کلک او سخت وعید دی چې ګوره ته مسلمان یې ته د پیغمبر خبره نه منې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وفرمایل چې بیا ته زمونږ عیدګاه ته مه راځه چې دلته پیغمبر هم زه ته هم چې قرباني په دومره پیسو واجب کېږي د هغې باوجود هم ته قرباني نه کې نو بیا زمونږ عیدګاه ته مونځ ته مه راځه